کومو کسانو چې سولر سسټم لګولی دی د هغو لپاره حکومت یو نوی قانون جوړ کړی دی. قانون یې څه جوړ کړی چې کم کسانو نت میټرنګ لګولی او لکه شین میټر یې لګولی نو د هغې کسانو دپاره دا قانون دی. په راتلونکي وخت کې کم کسان لګوي نو د هغو لپاره خو دا قانون دی چې هغه به دغه قانون په تور باندې چې دی هغه به چلیږي او د هغو نه به یونټ چې دی دا به اخیسته کېږي. سولر سسټم چې دی نن سبا په ملک کې ډېر زیات شو او حکومت کوشش دا کوي هغه وایي چې بدي باندې موږ هم ټیکس ولګوو ځکه چې د هغو دا وس نه هضمېږي چې د خلکو ته فری بجلي چې دا میلاویږي. د څه د وجې نه ځکه چې هلته کې کم افسران بجلي سیزي یا کم سرکاري نوکران چې فری بجلي سیزي نو هغو ته مشکله د دې نه جوړېږي ځکه که هر سړي سولر سسټم ولګولو نو د دې بجلي چې دا بیکاره شي. نو د دې د وجې نه حکومت چې دی هغه اوس یو نوی قانون د دې لپاره جوړ کړی. د دې نه مخکې چې به د کمو کسانو سره سولر سسټم و او زیاتې شیشې به یې لګولې د ورځې چې به یې کمه بجلي جوړوله نو هغه بجلي چې ده هغه به دې په حکومت باندې چې ده به خرڅوله. لکه د هغې لپاره به یې شین میټر لګولو نو هغه به یې په حکومت خرڅوله چې د ورځې به یې کمه بجلي حکومت له ورکړه نو د شپې به هغه بجلي چې ده هغه به دې استعمالوله. نو د هغې لپاره بیټرانو ته چې دی ضرورت به نه راتلو خو تاسو به هغه بجلي چې ده هغه به د شپې استعمالوله. لکه یو یونټ به یې وسېځلو نو یو یونټ به د شپې میلاوېدلو نو بیا به قانون جوړ کړو چې اوس هغه چې دی ستاسو نه په 25 روپۍ باندې به هغه یونټ الي او تاسو به په 50 درکوو نو بیا 2 یونټ شوې 2 یونټ شوې نو دغه قانون چې دی دا جوړ کړو چې تاسو به 2 یونټ د ورځې ولا ورکړې نو د شپې به له یو یونټ درکړی کېدلو نو ستاسو بجلي چې ده دا به مکمل پرې وه. لکه په تاسو پسې په بل چې دی دا به نه راتلو. اکثر به حکومت ته چې دی تاسو به خپلې دغه یونټ چې دي دا به وراړولې. حکومت چې دی هغه به ستاسو قرضدار او ځینې کسانو له چې دی روپۍ به یې ورکولې. اوس دا سسټم چې دی دا ډېر زیات شو. لکه دغه سسټم چې دی د شین میټر دا کم کسان چې د شنه میټر یې لګولی دي او په حکومت باندې بجلي خرڅوي نو هغه ډېر زیات شو. چې ډېر زیات شو نو هر سړي چې دی دغه هر سره پرې کړل. نو پرون مې په کوم یو بیان کتلی دی هغه وایي چې لکه دا لوډ چې دی دا اوس په غریب سړي باندې راغی او مالداره سړی چې دی هغه سولر سسټم لګولی دی نو د هغه یونټ چې دی هغه هم د 200 نه لاندې دي او هغه ته بجلي چې ده دا ارزانه میلاویږي. نو دغه شان دا سسټم چې دی هغه اوس ګوري ورو ورو کېدی شي دا بجلي چې ده دا د 200 یونټو نه لاندې چې ده هم په غریب باندې لوډ جوړ کړي او دغه پسې هم ګرانه کړي. نو اوس هغو دا سسټم جوړ کړو چې کم کسان دغه میټر لګوي دا شین میټر لګوي د خپل سولر سسټم سره نو د هغو نه به دغه چې دی یونټ چې دي دا به موږ اوس په 11 روپۍ الو. لکه کم یونټ چې دی نو هغه به په 1100 اخیستی کېږي. نو چې د ورځې ته 15 یونټ جوړه کړې یا مثلا په یو ځای کې دی په 38 روپۍ باندې داسې کېږي ځینې ځایونو کې 50 روپۍ باندې زموږ په علاقه کې چې دی دغه 38 د دې پورې چلېږي. نو چې تا کم یونټ چې دی هغه د ورځې جوړ کړو لکه مثلا په 11 روپۍ باندې ستا نه یونټ الي نو چې ته دغه یونټ جوړ کړې 4 یونټې نو تا ته به د شپې یو یونټ چې دی دا به میلاویږي. نو د هغه فایده چې دا ختمه شوه نو په تاسو پسې به اوس بل چې دی دا به راځي. کم چې نوي کسان دي نو په هغو باندې به دا در وس نه وي چې کله تاسو اوس دغه سسټم لګوئ د شین میټر دا سسټم نو د هغې کې به ستاسو نه چې دی یونټ چې دی هغه به ستاسو نه په 11 روپۍ الي. خو په راتلونکي وخت کې کېدی چې هغو دا سسټم چې دی مکمل ختم کړي ځکه په روز کال چې دی 25 راغلی اوس 11 راوستو او کال چې دی دا بیخي ختم کړي. نو تاسو ته به اوس مشکله جوړېږي. خو کم کسان چې ځان ته سولر سسټم لګوي نو هغه اوس تاسو هایبریډ کوي. هایبریډ یې کوي لکه د شپې سسټم چې دی دا سره مه لګوئ غټې بیټرانې ورته ولګوئ نو ستاسو میټر چې دی هغه بیا د هغې خرچه بنوي هغه به تاسو ته مکمل بجلي چې دی هغه به تاسو ته پرې میلاویږي ځکه د شپې به ستاسو بیټران چې دي هغه خرچه کېږي د ورځې چې دی هغه به د انور نه چې دی هغه به چارج کېږي او د انور نه چې دی تاسو ته به بجلي میلاویږي. نو دا یې نوی قانون جوړ کړی چې یونټ چې دی هغه 11 روپو راوستو خو د نوي کسان دپاره د زړو کسان دپاره نه دی خو په راتلونکي وخت کې به یې زړو کسان ته هم کړي. نو دا نوی قانون چې دی دا د سولر سسټم دپاره جوړ شوی دی.